کله بهر ته وځو نو پکار دی چې دا سادهګي ژوند اختیار کو د بهر ته د وته د پاره دا نه چې د غم او د خادي او دا ټول هر څه دا زنانو په خپل سر باندې اغستی نه کم چې نږدې خپلوان دي دا غینا مخلص نه کیږي نو آلته کې دي کم چې لری خلق دي نو هغه د پاره نارینه دي هغه بزي لاسوي لبزي جنازې لبزي د غم تعزیت لبزي دا دغه بیا د نارینو کار دی حالته زمونږ هر څه هغه زنانو په لاس کې غم خادي هغه په خپل سر باندې اغستی دا نو غم کېم او په خادي کېم بهر د بازار معاملات هغه د زنانو په خپل سر باندې اغستی دي نو په کار دادي چې منګه پدې کې لوکوټه خپل ځان کنټرول کو او هغه کارو کو چې هغه د سادهګي هغه زمونږ د مسلمانۍ هغه اختیار کو دا قران کریم دا ختم سلسله کې دا پروګرامو نو قران کریم منګ باندې حقونه دي چې قران کریم منګه ازدکو او قران کریم باندې عمل وکړو نو قران کریم اولنې حق هغه او زمونږ الحمدلله دې چې موږ ایمان راوړل او موږ د امنو چې د قران کریم د الله کتاب دی نو دی ورپسې دویم حق د قران کریم دا دی چې دې الفاظ دې صحیح ازدکړې شي چې سره تلاوت کولای شي سړی دې ناغبم ازدکې او خزدا ناغبم ازدکې چې د قران کریم تلاوت کولای شي او الفاظ هغه صحیح ازدکی نو یو دا لازم دی دا زمونږ باندې د قران کریم فرض دی چې موږ دا کار وکړو قران کریم الفاظ دې زدکو کچانی ویلي وسته شروع کې لګ لګ دی شروع کې یو ټکه دی شروع کې بعضی پکې دا وای کله پکې دی پکې بل شان متلو کې وای زاړس پی چاخ کاریان کړلی وای نه دا دې خبره نه ده بلکې خبره داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغې په هغه وخت کې عمر د خلکو بعضی پکې داسې چې هغه ډېر عمر رسیده خلکو لکه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وا نو دا هغه عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څومره زیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هغه 15 کالو او دا 15 کالو دا عمر 15 کالو تقریبا 10 کاله دا زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشروا بیا دې دا وخت تیر کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره آخري وخت پورې لکه څومره چې دا عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې هغه تقریبا 500 کالو ته ورسید نو دا غي نورستو هغه وفات شو د عام طور باندې دغه کال باندې ابو طالب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو هغه وفات شو عام الحزن وتوي د غم کال یو په دغه غم راغې بل په بل غم راغې دا دوه غمونه پکې یو ځای شو نو د 500 کال نورستو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نور ودونه کړلی یو واده چې کړل نو سعود رضی الله تعالی عنها سره دوی واده کړو او دا غي عمر په هغه وخت کې هغه ځان له 500 کالو نه زیات وا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هغه تقریبا 50 کاله او د بیبي عمر هغه د 500 نه زیات هغه ځان له بوډۍ وا هغه سره واده وکړو چې دا کور سنبال کی او کور راټینګ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیبیانې څومره چې وي ناغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه په دغه چې شروع شوی دا پیغمبر باندې آیاتونه نازل شي دي قران نازل شوی دی ناغه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې هغه د 15 کالو په عمر دا 15 کالو په عمر کې وا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هغه چې سلويخت کالو ته ورسید نو 15 کاله او سلويخت کاله نو داغه نورستو وحی نازل شو نو هغه از د کول شروع کړو ناغه از د کوي دانګه نور بیبيانو هغه از د کول شروع کړو ولې د زنانو په لحاظ په ذریعہ سره دین خخوريږي اخله خبره کوي
وای زنانو ته خبر او کې چې دا بچاته نه وای ناغه په لږ ساعت کې په ثابت کلی کې خبر خور شي نو زنانو په خله کې یوه ته خبره کوي بلې ته خبره کوي او خبره زر تر سره ورسی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ودونه کړلی نو هغه یو خبره پکې دا وا چې د دې په وجبانه دین خور شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیان وي نو هغه د عمر په لحاظ سره دا عمر رسیده به بیان وي زنانه وي ناغي قران کریم از د کړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقې از د کړل هغه خلکو ته خودلی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې ملګری یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله کشرو نو سلويختو کالو په عمر کې وحی راغله نو د دوکم سلويختو کالو نو دوکم سلويختو کال نه رستو د قران شروع کو لګ لګ نازلې ده او د وېز دکاو نو چې کله قران کریم ټول نازلې ده د ختم کړو قران کریم ټول یاد کړو دغه سي نور صحابه هغه پکې دغه سي عمر پکې د باز خلکو زیاتو مو یو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ عمر بارک راضی چې داغه ټول عمر 2.5 کالو نو هغه چې راغله نو بیا د تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو 10 کال خواوشا کې رستو دی وفات شوی دی نو دا عمر ټول مخ کې تیر شوی دی ا دې په آخري وخت کې دا لکه د 200 کالو په عمر کې راغله او د قران کریم ویل قران کریم از دکل دا نه چې سره وي زاړه سپي او نخ کاریان کی نو قران کریم از دکول پکار دی الفاظ از دکول پکار دي نور پسې دریم حکم د قران کریم تقاضا زمنګنا منګمای چې کم لازم دي ناغه د قران کریم ترجمه او داغه مقصد از دکول چې موږ قران کریم چې وایو چې د مقصد باندې موږ پویو چې قران کریم کیسه وایي موږ منځ وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې دا موږ سوایو اهدنا الصراط المستقیم موږ وایو د دې څه مقصد ده صراط الذين انعمت عليهم او اياك نعبد واياك نستعين منغ وایو چې دې څه مقصد ده صرف د توتی په شان دې د کړه دی وایو کنه په مقصد باندې څه پویګو نو د قران کریم مقصد از د کول د ترجمه از د کول دا منغ باندې د قران کریم یو فرض دی چې منغ دا کو او بیا په دې باندې عمل کول چې قران کریم کې صدی سبق راغلی سمغه ویل دي از د کړي دی او سا از د کړي خلانه دي خو موږ ته معلوم دي چې دا احکامات دا خدا خبرې پکشتي نو هغه باندې عمل کول او بیا دغه قران کریم چې زده دي کو الفاظ د شو معنی د شو نو بیا دا نور خلقو ته زده کول او نور خلقو ته درسول دا د قران کریم موږ باندې دا حقوق دي او دا موږ باندې د قران کریم تقاضی دي د فرایض دي دا لازمی خبرې دي چې موږ دا زده کو او دا نور خلقو ته ورسو نو دا بعضی خبرې داسي چې هغه دا ټیم په لحاظ سره سرته وسپدي وخت کې نشي رسیدای چې ډېری خبرې سره پکې وکي لیکن خبر دا چې اوسو خبرې مخې ته راغلي چې د معاشره کې د خزه یو اهم کردار ادا کول شي او ادا کوي چې کله قران او سنت باندې روانه که خزه اوغواړي نو دغه معاشره دغه کور دا د قران او سنت مطابق کول شي او کله خزه اوغواړي دغه کور دا د دینه تنور جوړول شي د خاون د پاره د کور تنور شي خاون کور نه بهاري جو خوشاله او چې کور ته راځي لکه تنور ته چا چینو ولې الدغه زنانه هغه د داسې نمونه حال جوړ کړل چې خبره چې خاون کور ته راځي جو خاون پورې انختی نو خاون کور کې خبره ته نه پریدي په قلار باندې نه پریدي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه خزب جنت ته ځي چې هغه د الله رب العزت حکم ادا کوي او د خپل خاون فرمانبرداري کوي د خاون فرمانبرداري په هغه ځای کې خاون خبره مني په هغه ځای کې چې هغه د دین خلاف نه نو الدغه د خاون خبره منل پکار دي نو دغه خزا دا به جنت ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته یو پیر بیان کاو نو دا خبره په وکړه چې زه چې کله معراج ته تلم نو ما الته کې ولیدو چې زنانه په جهنم کې ډېری دي زنانو ته پوسو یا رسول الله ولې وی یو خدا دا چې تکفرن العشیر وتکسرن اللعنه
تاسو یو خو لعنتونه ډېر کوئ هر څه پسې بدې ردې دي غیبتونه دي دا تاسو کې ډېره دا مرض تاسو کې زیات دی نو که وګورئ نو غیبتونه کوي خبره شي نو پلان کوي چې پلان کې نوم واغستی شو چې یو ټکی پسې دی ویلی ځانه هغه چیته پیته هغه دنګه هغه پلان کوي او هغه دیسي او هغه دیسي هغه خبره پسې چې کله یو خبرې واورېدی شوه د یو ښځې نوم هغه به ما په دې مجلس کې واغستی شو نو دوی به پسې څه ویلي او نورې بدې چې وایي هر شي ته کنزل کوي هر شي ته باندې لعنت وایي که صادر د اخوا د خوا کېږي صادر ته کنزل کوي نو صادر جوړیږي نه صادر هلته کې سیلۍ ده هوا ده نو د هغې د وجې نه صادر په سریږي نه نو صادر ته خیرې کوي صادر ته کنزل کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو یو خو لعنتونه ډېر کوئ دا کنزل کوئ او طعنې کوئ او غیبتونه کوئ او دا شیونه تاسو کې زیات دي او دویم تکفرن العشیر تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري کوئ خاوند ناشکري دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خاوند به د ښځې سره ډېر ښه ډېر ښه ژوند به تېرېږي لیکن چې کله دا خاوند ایله په یو خبره کې اخوا دیخوا شو نو دا ښځه ورته وایي ای ما ستا په دې کې ما وجدتو فی بیتک خیره ستا په دې کور کې خو ما سره خیر لیدلی نه دی زه چې را واده شویم زما خبره چا منله اول دغې سترګو باندې څو دی اوښکې به ښکاره باندې پرتې چې بس اوښکې راوڅڅېږي خبره به ورانه شي هلته د سړی هم کمزوری دی زړه په لحاظ سره زړه سوان دی هلته کې هغه بس جو بیا جو معافي غواړي خبره داسې چې د خاوند هر وخت کې د ناشکري د کور ناشکري نو کو دا ناشکریان نه پکار بلکې یو تنو خبره وکړه نو وی چې ښځه چې کله کور ته راغی ښځې ورته وی زه غواړم کور ته مور او پلار مې یاد شي دي چې هلته کې لاړه شم هغې ټیک ده لاړه شه خاوند ورته وی لاړه شه صحیح ده دې خبره وکړه هغه ومنله دغسې په اسانه باندې ومنله هغه وی او که نه ته خو غواړې ده چې دا د کوره وځي ما ته کور خالی شي هغه ویس دا څه کفر مې وکړو چې اوس اجازت مې دی له ورکړه چې زه ته لاړه شه نو دا څه وایي وایي زه ته خو دې باندې خوشحالېږي چې کور خالی شو بله ورځ څه ورځې تېرې شوې چې بیا د ښځې بیا کور کې خبره وکړه خاوند ته یې وی چې هغه پلانکۍ ناجوړه ده مور مې ناجوړه ده یا څوک ناجوړه دي چې زه ما وی چې زه لاړ شم نو مخکې خبره خاوند ته یاده وه هغې نه ته نه شي اوس مزه زه بله ورځ دغه شي یو ځای به لاړ شو هغې او که نه زما خبره تا کله منله ما خو چې کله خبره کړله جو بس تا زما خبره رد کړله تا زما خبره کله دې زه په قلاره باندې پرېښودی یم چې زه په خوشحالۍ باندې پلار کره تللی یم نو خبره هلته کې د چې ګورې یو خبره کوې جو هغه کږی یې که بله خبره کوې جو هغه کږی نو هغه خبره روغی نه بلکې خبرې کږولو دپاره ده که هغه څه مشره ده او که کشره ده دا نه وایو چې دا پکې زمونږ مشره ده جدا به ښیي نه زنانو په فطرت کې دا خبره ده چې زنانه که هغه کشره ده او که هغه مشره ده او هغه د خاوندانو سره به هم دغسې او د نور سره د هغې هغه حالات ټول دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دا د ګسې پختۍ نه پیدا ده او په پختۍ کې کوږوالی دی نو په دې کې هم کوږوالی دی نو خاوندانو ته وایي تاسو سره ژوند چې تېروئ نو په آرام سره ژوند تېروئ په قلاره باندې تېروئ په آرام سره ولې سره د دې نه چې دا کږه ده نو د دې کوږوالي سره به ژوند تېری ولې که ته وایې چې نه زه سیده کوم نو سیده به یې نه کې ماته به یې کې او ماتولې څه دي کور به وران شي جو هغه به په خپله مخه ځي تو به خپله مخه ځي خبره به ورانه شي نه ګزاره پکار ده نو سړی به د ښځې سره ګزاره کوي او ښځه به د سړي سره ګزاره کوي نو دا ډېرې خبرې داسې دي چې دا په دې خپل ذهن کې ایښودل پکار دي ضد او عناد دغه نه دي پکار دغه غیبتونه وغیره چغلۍ دا نه دي پکار بیا چې زمونږ په معاشره کې دا
او زمونږ د دنیا کې خبره دغه سیده زمونږ حوا بيوا داغي خواخې نه وا چې خواخې نه وا د خواخې هغه مینا محبت هغه رستو خلکو ته نه راغله او نو دا خواخې ورستو جوړه شي دا نال د کې هغه مور دا نو د مور مینا محبت شتي لیکن که د خواخې وي د خواخې سره نشتی ال د کې کما زنانه چې واده شوی دا نو دا نوی کور ته چې دا راغله نو وس ال د کې کو یو پکې سړی دی یو پکې ښځه ده نو یو اسخر دی او یو خواخې ده دا د مور او پلار په مقابله کې ورته میلاو شي دي نو د دې سره هم داسې سلوک پکار دی لکه څنګه چې د مور او پلار سره سلیکم سلوک کوي نو دغه څه د خواخې سره پکار دی دغه څه د اسخر سره پکار دی نو او دغه څه خواخې اسخر لم د پکار دی چې دا جنې چې راغله نو دا زمنګ د زوی په سر باندې راغله نو زمنګ چې څنګه دا زوی دی نو دا بل زمنګ دي سي دلک لور نو چې کله داسې مسله جوړ شي نو خبره به ورانه نه راځي او چې کله داسې نه نو خبره ورانېږي هلته کې د خواخې اسخر د خواخې او د انګور چې جوړیږي نه هم دغه خبره ده د یو بل خبره به نه لګي خواخې چې دا ناجوړه وه ډاکټر لتل وه ډاکټر ورته وی ابای واک کوه واک هغه وی واک کم ځای کې دی واک ټول انګوران واغستی دی نال دغه هغه دی واک کو چې د ګرځ را ګرځ چې دغه کیږي هغه دی واک ټول انګوران واغسته دی اوس خو دغه سی د به اختیار کړي ما زما سه واک اختیار چلیږي نو خبره دا سي دا چې پکار دا دی چې مونږه دنیا کې خپل ژوند تیرو په خپل طریقې باندې تیر کو ولې د دنیا ژوند هغه لګ دی او هغه ډیر کم دی مونږه ډیر اولې دا چې لګ وخت کې خلق پیدا شو لګ لو شو او بیا یو عمر سدمره اون خوړه دومره عمر تیر نه کولاړو وفات شو ډیر زمونږه س خپلوانو کې سب آشنایانو کې تعلقدارانو کې دغه سي ډیر او شو دغه سي چې پیدا شو سبق تیر کو ولاړ پنا شو نو دغه سي زمونږه یو پیری دغه سي د دنیا نه بتلای نو چې مونږه پس خلق منګ پس بیا اوجاړي خلق منګ پس خپشي دسه نه چې خلک خوشاله خشو چې مرشه خبر اخلاص زدي او دمه شوم زدي وزګار شوم کوړته وزګار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری جنازه ورته رشوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مستریح او مستراح یا خدا کم چې دا جنازه لاړه نو دا دسه چې د مصیبتونو نه دمه شو او یا دا سیدا چې خلک ته دمه شو نو دیسه پکار ده چې ته د مصیبتونو نه دمشي نو د زیاته خدا دیسه نه چې ستانه خلک دمشي خلک بیا خوشاله وي زه شکر دی چې مړ شو لاړه سړی مړ شو خو شو چې مړ شو موږ ته وزګار شو یا خزه مړ شو خزه چې مړ شو چې موږ ته وزګار شو نو دیسه نه چې خلک پتا پسې بیا خپشي دیسه طریقې سره ژوند تیر کې یو پیره داسې شو یو انګور او د خواخې خدا ازل نه هغه پوخانه نه لګېدلی نو چې کله دا انګور راغله سورځ تیر شوې دا انګور لاړه او ډاکټر پسې طبيب مخکې طبيبانو هغه پسې لاړه وې د چلې چې زما دا انګور دا خواخې دا او د دې سره زما جوړیږي نه خو دې څه دوايي راکړه چې دا مړ شي موږ ته کور وسګار شي هغه ډاکټر طبيب هغه دوايي ول ورکړه وې چې دا بواخلې و دې سره دوايي دل درکوما چې یک دم پاغه باندې اثر ونکي نو دا دوايي بدل درکم نو دا با خپل اثر ښکار کوي دا به کې دې شي 2 میاشتې ولګي کې دې شي 3 میاشتې پکې ولګي او چې دا دوايي دا دی ول ورکړه نو وس به داستا سو میلمانای دا به کې دې شي 2 میاشتې رستمړ شي کې دې شي دا به 3 میاشتې 4 میاشتې رست به دامړ شي نو دا بستا میلمانای نو دې سره وسته سي کله کسنګ چې میلمانه دا میلمانه راغله نو هر خبره داغي خلک برداشت کوي کاغه ناروام وای کنه سب بعضی خبرې داسي چې هغه په دغه باندې سړي باندې ګرانې لګي او خو ځم میلمانه دا نو ځا خبره وکړه نو چلو شو نو تبو سره په دغه طریقې باندې ژوند تیرې د سی به چې میلمانه دا یا بنن مري یا سبا مري نو که په یکدم مله زدي سي دوايي درکم چې دا مړ شي نو خلک بیا تا باندې ګمان کوي چې دا ول دې چې ته زهر ورکړلی نو زه دل دې سي زهر در کومه چې دا به کار کوي خو په قلار به کوي ناغه چې کله دغه سي ژوند شروع شو
د یو بل سره مینا محبت زیاتېده د خواخې او د انګور مینا محبت دومره زیات شو چې اوس د یو بل نه جدا کیږي نه. هلته کې اوس د هغې په انګور په ذهن کې دا خبرم ده چې ما خو دې له زهر ورکړي دا به اوس چې میاشت 2 میاشتې وروسته دا مړه شي نو زه چې به چل کوم زما ته به کور یوازې شي. زما هغه تعلق او زما هغه مینه محبت او د دې هغه یو بل سره ناسته پاسته او ختم بشي نو بیا به زه چل کوم. بیا لاړه ډاکټر پسې. ډاکټر ته وی چې ډاکټر صاحب تا مال هغه زهر راکړي ما خو هغه خواخې له ورکړو هغې سکلي خوړلي دي اوس به هغه مري خو زه یم چې د مړه نه شي چې هغه مړه شي نو بیا به خبره دغه شي زه به دغسې یوازې شمه. نو هغه ورته ډاکټر ورته وی چې ما تاله زهر نه درکړي ما تاله د طاقت دوايي درکړوه خو ما ستا ذهن بدلاو نو په دې کې چې ستا ذهن بدل شو ستاسو په ذهن کې د مینې محبت خبره راغله نو وسته هغه دا ذهن بدلول دا پکار دي چې زمونږ ذهن بدل شي دغه خواخې ده نو دا د مور په شانتي ده سخر دی د پلار په شانتي دی او که دغه انګور ده نو دا د لور په شانتي ده نو که دغسې ژوند تېرېږي نو دا به ښي دا به د مینې محبت ژوند به او کله چې دغسې نه نو بیا کور ورانی نو خواخې د انګور جګړه به هر وخت کې به جګړی نو هغه به کله به زوی ته وایي او زوی ته خواخې د انګور جګړه وه په دې کې زوی راغی نو زوی په ښځې باندې څه ګزار وکړو نو هلته کې خواخې وایي الله دې خیر وکړي دا تبر پوته تبر ته خیال نشي نو هغې ورته په مخ کې کوي چې چرګې دا تبر باندې ګزار پرېږدو چې مړه شي خبر خلاصه شي نو دا داسې نه پکار بلکې مینه محبت سره خپل ژوند تیرول پکار دي. الله رب العزت ته موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. الله رب العزت ته زموږ دا راجمع کېدل دلته کې دا د خیر او خوشحالو کې الله رب العزت ته دا لږ وخت زموږ دا څه چې وویلی شو څه چې واورېدی شو الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زموږ معاشره د امن او امان او د مینې محبت کې الله رب العزت ته موږ په جنت کې ټول دا څومره چې زنانه دي څومره چې نارینه دي الله دې موږ هلته کې جنت کې یو ځای کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. الله رب العزت زمونږ چې څومره استادان مشایخ وفات شوي دي الله رب العزت ول په جنت کې اعلی مقامات ورکړي. عام زمونږ مسلمانان چې څومره وفات شوي دي الله رب العزت ول په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي. الله رب العزت تقصیرات معاف کړي. په نږدې دور کې بعضې زمونږ د رشتہ دارانو کې تعلقدارانو کې بعضې کسان وفات شوي دي الله رب العزت هغې له کم چې ژوندي دي الله دې ولا صبر جمیل ورکړي. الله رب العزت سمو چې کوم وفات شوي دي الله رب العزت تقصیرات معاف کړي. الله رب العزت ول په جنتونو کې ځایونه ورکړي. څومره چې ژوندي دي الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي. څومره چې به د چا څومره ضرورتونه دي الله رب العزت دغه ضرورتونه د خپل غیب او خزانونو پوره کړي. څومره قرضداري الله رب العزت قرضونو تنظیم وکړي. څومره بیمارانی الله رب العزت هغې له صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت لپاره ورکړي. الله رب العزت زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي. الله رب العزت زمونږ په دې علاقه باندې د امن صادر خور کړي. الله رب العزت د حرمین شریفینو حفاظت وکړي. الله رب العزت څومره چې د مسلمانانو د کافرو سره برسره پیکار دي الله رب العزت د مسلمانانو امداد وکړي. الله رب العزت څومره مسلمانان چې د کافرانو په پنجه کې ګیر دي الله رب العزت د هغې د دغه کافرانو د ظلمونو نه خلاص کړي. الله رب العزت د دغه مسلمانانو حفاظت وکړي. الله رب العزت د هغې امداد وکړي. الله رب العزت زموږ چې څومره زموږ په زړونو کې شرعي ضرورتونه حاجتونه دي الله رب العزت د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي.
الله رب العزت د چا اولاد نه الله دې نیک صالح اولاد ورکی الله رب العزت زمونږه حامی او ناصر شي الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي دا راجم کېدل الله رب العزت زمونږه د خیر او د خوشحالو کی الله رب العزت دا زمونږه د دنیا او د آخرت د فائدې او د نفع او د ګټې کی الله رب العزت د آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځي الله رب العزت دا څومره چې راغلي د ټولو ته دا ختم مبارک کی او الله رب العزت زمونږه د ټولو حامی او ناصر شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین آمین آمین.